بسم الله الرحمن الرحیم. دی اردو زده کولو متعلق لن اردوی دادل پنځم نمبر سبق نن مونږ یې کنه د میوو ولنامي تاسو ته په اردو کې خیال غواړو. میوي اردو کې وتیل شي میوي آمده شي ته یو بل لفظ د پر استعمالي کې پھل پھل هم وتیل شي میوي پل. نن سبا خلکو بس فروټ مشهور کو کنه. فروټ اصل کې د انګلیش لفظ دی خو لیکل د شان دي شي نه ته پکې دا هم ویل شي خیر دی فروټ لاو میوه راوړه. میوو کې یو شی دی موږ سره ځنه میوې وچې میوې ځنه لندې میوې کنه چې دا د له هم وښایو. اوچې میوې اوچې میوې دې ته به ته اردو کې وایي خشک میوه‌جات. خشک میوه‌جات داسې لیکلی شي. ډرای فروټ نه خلک ورته یي که نه. او بل موږ سره دي لندې میوې ده خو بس هسې میوې پھل نه وتلی شي دې سره ضرورت نشته د یلو. وچې میوې دي لکه موږ سره په وچو میوو کې موږ سره څه ده یو غوز دي غوزان غوز دې ته په موږ اردو کې وایو اخروټ غوز تیل شي. همده شی ته په وچو میوو کې موږ سره دا یو بادام. خلکو ته بادون یی بادام په اردو پښتو کې ورته صحیح ویلی شي بس بادان یا بادام. اردو کې ورته هسې ویل شي بادام دې ته ویلی شي. پیستا به تاسو پیژنئ مشهوره میوه ده. پستا نشي لټکه پیستا ده په اردو کې هم ورته ویل شي پیستا. یوه بله وچه میوه ده موږ سره چې تاسو به پیژنئ مویز. مو ته ممیز یی څوک ورته مویز یی څوک ورته څه یی خو اردو کې دې ته مویز ویل شي مویز. که بل ورته کشمش هم ورته ویل شي کشمش. منقه ورته هم ویلی شي منقه دا مویزو ته ویل شي. وچو میوو کې موږ سره کجوري هم راځي کنه څوک ورته خجوري وایي څوک ورته کجوري وایي. کجوري بیا لکه عامې کجور په لفظ استعمالیږي ته ټولو کجورو ته ویل شي. بیا نومونه خپل دي عجوه کجور بل موږ سره دي چوارې. موږ ته پښتو کې چوارې وایو چوارې خو صحیح داسې نشي لیکلی چوهارې ده چوهارې. اردو کې ورته ویلی شي چوهارې خو خلک یې چوارې هې واو سره یې چوارې. بله د موږ سره شهتوته. خلک شاتوت یې خو دا خو ټکه هسې هم شهتوت دی چې صحیح لیکي. اردو کې دې ته شهتوت ویل شي شهتوت. داسې ته ویل شي شهتوت شاه یل شه ډایرکټ یل شي شهتوت. بل موږ سره دي سینګوان. خلک ورته پلي یی خوړل شي د بادامو مقابلې کې سینګوان پلي. اردو کې ورته چې صحیح لفظ وایي ممپلي. دې کې نه په له موم غوني کنه ځکه ورته ویل شي ممپلي. بله موږ سره ده کوپرا چې دې ته په اردو کې ویل شي ناریل صحیح ده که نه ناریل ورته ویل شي. بل موږ سره ده چلغوزه. پښتو کې موږ ته چلغوزه یی اردو کې ورته چلغوزه ویل شي. وچه میوه ده چلغوزه. بل موږ سره د خشخاش ډوډۍ ولې چې دي که نه خشخاش په اردو کې ورته ویل شي پښتو کې ورته همدا نه مستل شي ځکه دلته ته ایزن لیکم معنی همده شین دی ورته ویل شي خشخاش. صحیح ده.